الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. اول سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر دی 50 دی بنی اسرائیل تذکرہ روان ہوا او په هغه باندې دغه انعامات او احسانات او خبر روان وا. الله زه په آیاتونو کې بنی اسرائیل ته د خپل احسانات او هغه یادګرنه ورکي چې تاسو باندې څومره سختي وي په کوم عذابونو کې اخته وي او الله تعالی تاسو سره څومره احسان وکړل. د ټولو نه لوی عذاب هغه د فرعون هغه عذاب چې په تاسو باندې مسلط شوی او په انسانانو باندې هر قسمه تکلیف برداشت کولې شي، ذاتی تکلیف وي، د کور تکلیف وي، خو چې کله د حکومت د طرفه تکلیف وي، حکمران غلط وي یا ظالم وي، نو دا ډېر لوی تکلیف وي. نو په دوی باندې هغه لوی تکلیف د حکمران په الله لوی ظالم مسلط کړو چې الکان به وجل جنکای به ولا ژوندۍ پرې غوستل. ډېر لوی ازمایش کې الله مبتلا کړو. بیا دا سکارو شو کیسه مزه په ځای راځي چې الله تعالی موسی علیہ السلام ته حکم وکړ د بنی اسرائیل دا د ځان سره کا او دا مصر دا وطن پرېږ دی او الله ورته حکم وکړو. نو موسی علیہ السلام ټول بنی اسرائیل ته خبر ښکارا کړه چې د شپې به ان شاء الله روانيږو، ټول ځان برابر کړي، تیار چې څنګه لګي ځان به تیار کړي، د شپې به وضو د مصر به پرېږدو. ځکه فرعون ته هغه دلایل او هغه نشانات معجزات هر څه موسی علیہ السلام په لاس باندې ورور رسیدل، هغه ایمان را نوړل. مزید دوی سره ډیر زیات ظلم شروع کو، نو دوی ته د هجرت حکم وشو. نو موسی علیہ السلام ځان سره بنی اسرائیل د شپې واخستل. نو خامخا چې یو قوم قبیله یو لوی قوم هغه روانيږي، نو د هغه سره ماشومان ګډ ویزي ساروي هر څور سره وي، نو د هغه شور شغب فرعون ته ورور رسیدل. فرعون ته چا ویل چې بنی اسرائیل کډه کوي او هجرت کوي روان دي. نو فرعون پیغامات ولېږل ټولو خارونو ته چې کوم خارونو کې څومره فوجیان پولیس دي سپایان دي، دا د سحر اذان سره زما غ دفتر او زما پارلیمنت هاوس مخې ته موجودي چې لہذا موږ دوی په سیلاړ شو او د بنی اسرائیل دا قصه ختمو. ځکه اوسه پورې موږ گزاره کوله، خو دې نه پس گزاره نه کوو، ټول ګیرو نارینه زنانه ټول په سرونه د تنونو نه جدا کوو، بس دا فیصله ولا ختمو، قصه ولا ختمو. نو فرعون دا سکار وکړو چې کله دا سحر چرګ بانګونه وای دا چرګان، نو دغه ټیم کې ټول زما دفتر مخې ته راجمع کیږي. نو دا سکارو شو چې په دغه سحر باندې چرګانو بانګونه مونږ ویلي. بیا یو چرګ بانګو ویلي ډیر رڼا ولګیدا. نو فرعون خوشاله شو، نو هغه ویلي یو چیلې حلال کړه. نو خپل کسانو ته ویلي تر څو پورې چې د دې چیلې هغه کلیجی او یا نه زه خورمه تر هغه وخت پورې چې تاسو ټول تیار یې، بس ناشته کو او ورزو دي بنی اسرائیل پسې. نو موسی علیہ السلام د ځان سره بنی اسرائیل کړل روان شول. چې روان شول موسی علیہ السلام ټول شپه سفر وکړو. نو مخې ته یو لوی سمندر راغلو، بحر قلزم په نوم باندې، دریای قلزم د مصر کې دی، دا لوی سمندر دی. نو مخې ته چې دا راغلو د موسی علیہ السلام سره خپل نائب حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، دا یو ورسته الله پیغمبر جوړ کړو، دا ور سره دی خپل نائب، دا ورته حضرت سیب دا څنګه چلې، مخې ته ډېر لوی سمندر دی، مخې ته سمندر دی او شاته طرف فرعون را روان دي. ځکه دوی ته پته ولګېدله. نو د فرعون 6 لکه فوج ورپسې شو، 6 لکه فوج په هغه زمانه کې ډېر لوی فوج و، فرعون هغه ورپسې شو. نو شاته فرعون را ورسېدل او مخې د سمندر دی. یوشع ابن نون د خپل اس په دې سمندر باندې ورواچوله، خو لهذا هغه سمندر ډوبول واپس تیراله. 3 ځله ټرای وکړه، خو واپس موسی علیہ السلام تراغله ورته حضرت سیب دا بس چل کی سمندر خو لار نه راکې. نو موسی علیہ السلام ورته فرمای ان ربی
معي سيهدين یعنی موږ سره زمونږ رب دی هغه به موږ ته یو لار راوباسي همدغه رنګ وا الله تعالی وحی وکړه موسی علیه السلام ته تاسو سره چې کومه دا کونټۍ په لاسونو مبارکو کې دا په دې باندې دا سمندر وه نو تا ته به په خپله دا 12 کوڅې جوړې شي همدغه رنګ یې وشو نو هغه سمندر 12 کوڅې شو ځکه دا بني اسرائیل دا 12 قبیلې وي د یوسف د یعقوب علیه السلام 12 بچیو نو د هر بچی نه یو قبیله جوړه شوی وه یو لوی خاندانو نو د هر خاندان دپاره الله تعالی 12 لارې جوړې کړلې حالانکې دا د موسی علیه السلام معجزه وه او دا د قدرت یو لویه نشانه وه د بني اسرائیلو لپاره چې ګوري تاسو د کم رب عبادت کوئ هغه رب دومره قدرت لري چې دا سمندرونه یې ستاسو دپاره 12 کوڅې کړله او دی ورته ښودل چې اوسه پورې تاسو د کم خدای عبادت کوله دا فرعون هغه خو هېڅ هم نشي کولی رب خو دغه دی چې سمندرونو کې دله لارې جوړې کړلې او داسې سمندرونه زی په زی به قرآن مجید آیتونو کې راشي چې دا اوبه داسې ودرېدې لکه د غرونو په شان لوی غرونه ترېنه جوړ شول او دوی دپاره وچه کړه څه لاره شوله د بني اسرائیل پکې هغه لار ووښتل نو دوی له الله تعالی د دغه فرعون نه نجات ورکړه دویم انعام پې دا وشو یو خو د دې د سمندر نه صحیح سلامت پورې وتل دویم چې کله دا فرعون د پسې شو د سمندر منځ ته راورسېدله نو هغه الله تعالی غرق کړله نو دا هغه لوی نجات نو الله فرمایي وإذ په هغه وخت کې ای بني اسرائیلو یاد کړئ هغه وخت فرقنا چې مونږ وشنوله بکم ستاسو دپاره البحر سمندر فانجیناکم نو مونږ نجات درکړو تاسو ته واغرقنا نو دا یو انعام بل انعام چې تاسو له مونږ نجات درکړه دویم انعام واغرقنا مونږ غرق کړل آل فرعون هغه فرعونیان دا هغه قوم دا هغه فوج ټول هغه مونږ غرق کړل شپږ لکه وانتم او حال دا ان تاسو تنظرون تاسو لیدل حالانکه چې تاسو دې ته ګوري چې دا سمندر منځ ته تاسو راورسېدلی نو تاسو باندې سمندر نه راکولاوېده هغه نه جاري کېدو چې کله ته تاسو پورې وتلی فرعون چې کله منځ ته راغلو نو وګوره په هغه باندې جاري شو نو دا د دې خبرې دلیل دی چې تاسو په حق باندې خیال کوئ وګورئ دا د موسی علیه السلام ملګرتیا دغه خپل ایمان نه وانه وړئ دلته چې کله فرعون د سمندر خواله راغلو نو فرعون عربي ته پته وه دته خو پته لګېده چې زه مثال عام انسان یم واسې مې د خدایتوب یو دعوه کړې ده یو سیستم دی یو نظام دی روان کړی مې دی روایاتو کې راځي بعضې خبر اقوالو کې راغلي دي چې فرعون به هره شپه الله ته ژړلم ګورې او دا به ورته چې ای الله تا ته پته ده زه خو عام بنده یم د عامو انسانانو په شان خو لهذا حکومت ته سیاست ته او کرسي را سره ده او حکمرانی ده را سره او خلکو ته مې یو لینډ روان کړی دی نو ما مه شرموه خو به هر حال الله هر چا له ټیم ورکوي هر ظالم له هر منافق له هر کافر له ته سر وخته پورې ټیم ورکوي خو چې کله پې د الله نیوکه راشي ولا یوثق وثاقه احد بیا د الله آیاتونه دي د الله په شان نیول ګوره بیا هیڅوک هم نشي کولی چې الله پکړ کې راغلی نو بیا د یو ملک حکومت هم نشي خلاصولی که ټول انسانان هم راجمع شي نو دا فرعون د الله په پکړ کې راغلو نو دا چې کله د سمندر خواله راغلو نو دته پته ولګېدله چې دا سمندر 12 لارې جوړې شوې دا د موسی علیه السلام دپاره او هغه په حقه پیغمبر دی هغه په صحیح دین باندې دی که زه ورغلم نو خامخا به ستورانې کېږي او خامخا به الله ما غر کوي نو داسې کار وشو حامان ولا خواله راغلی هغه هم د ده نائب وزیرو قمقل وزیرو نو هغه ورته وایي وای حضرت صاحب ورځه پې مه ګورې ځکه ما ته هم پته او تا ته هم پته ده چې موږ په ناحقه یو موسی علیه السلام په حقه دی او هغه چې دا کونټۍ نه لویه اجدها مار جوړېده د هغه د لاس داسې پړکا ختله د موسی علیه السلام لکه د نور نه تیزه وه نو دا د دې خبرې دلیل دی چې موسی علیه السلام په حقه دی په دې یو سمندر باندې نه ورځو ګورې داسې کار دی هسې نه چې موږ تباه و برباد شو غرق شو نو فرعون ورته ویلي څه چل به کوو شاته چې ما پسې دا شپږ لکه فوج دی او ټول قوم را پسې ولاړ دی ټول ما ته خودی وي نو دې سره به څه کومه بهر حال شیطان ولا راغلی شیطان ورته ویلي داسې کار دی دا ټول خلک تا پسې ولاړ دي او ته خودی دا سمندر دا د موسی علیه السلام رب نه دی داسې 12 لارې جوړې کړې دا ستا د یری دا سمندر داسې شوی دی نو شیطان ولا وسوسې واچولې نو فرعون دوکه کړو شیطان دا وسوسې ور واچولې چې ته خودی او دا سمندر دا ستا د یری نه 12 لارې شوی دی دا د موسی علیه السلام دپاره نو وګوره موسی علیه السلام چې کله د سمندر ته راورسېدله د هغه دپاره دا 12 لارې نو خو چې کله ته راچوخت شوې د سمندر ته نو دا سمندر 12 لارې شو نو شیطان دوکه کړه دا د دې خبرې دلیل دی چې دا ستا دپاره شوی دی نو ورځه پې هېڅ هم تا ته نه وایي وګوره موسی علیه السلام پې واوښته بني اسرائیل پې واوښتل او تا ته هېڅ هم نه وایي
خدای توپ د وجې نه دا سمندر دا 12 لارې شوی دی نو داسې کارو شو دوی پې ورغلل نو چې ورغلل نو سمندر مینځ ته چې کله ورسېدل ځکه د غاړې تم نو چې بالکل د مینځ ته ورسېدل چې د بچاو او د بچ کېدلو هیڅ قسمه وسیله نه وه نو الله سمندر ته حکم وکړو چې را جاري شه نو سمندر پرې راغلو د چپو اخوا دې خوا یې وړلو نو الله د هغې ذکر کوي الله فرمای نو د هغې واقع طرف ته الله اشاره کړې ده نو ای بني اسرائیل تاسو الله د لوی مصیبت نه خلاص کړئ نو تاسو دا ولې هېروئ تاسو دغه احسانات ولې هېروئ چې تاسو په الله باندې ایمان نه راوړئ او په پیغمبر علیه السلام ایمان نه راوړئ الله فرمای و اس پاغه وخت کې فرقنا چې مونږه وشلول بكم پتا سو باندې البحر سمندر د دې بحر نه د مصر کې درې قلزم ورته ویل شي قلزم اوسم شته فانجیناکم پس مونږه نجات درکړو تاسو ته واغرقنا او مونږه غرق کړل آل فرعون هغه فرعونیان دا هغه قوم قبیله دا هغه ټول هغه ادارې هغه ټول غرق کړل وانتم او حال لو چې تاسو تنظرون تاسو قتل او